هر کله چې مونږ فارغ شو د تحقیق د چانه فلا یحدو کې په اعتبار د معنی ثلاثه سره په اعتبار د چا سره معنی ثلاثه کم یو دي یو لغوي یو د حد معنا لغوي یو د حد معنا کلامی یو د حد معنا حکمی هغه نه فرق شي کنه ته وسرونه چې هر کله منګه د دې دریو نه فارغ شو او په هر دریو کې سو احتمالو اربعتن دو په اعتبار د دې سره چې حال شي لا يحدو د خود شان نه دو په دې لحاظ سره چې د هو ضمیر متصله بشان نه او په هر دو کې په دې دوانو کې بیا دو یو په اعتبار د صيغه معلومي سره بل په اعتبار د صيغه مجهولي سره نو په هر یو کې سلور تیر شو نو 12 احتمالات تیر شو تاسو ته کله خبره کړې و یادوي ځان په کړوي پوښه اوس راشه معنا رابعه تا راشه چاته او معنا رابعه د چا د لفظ د حدن اغا حد بمعنى حد میزانی منطقي او حد میزانی منطقي عبارت ده د تعریف الشیء بالذاتیات نه د چانه تعریف الشیء بالذاتیات او دا هم دې کې به هم یو واری د چا سره لګوا د شان سره اول د شان سره لګوا او بیا په یو صيغه معلومه کا بل صيغه سکا دقه شانته تعالی کامیاب کا به ولګوا د چا سره د هو ضمیر شان سره ولګوا او یو ځل صيغه د معلومه کا بل ځل صيغه د چا کا چې ویلګې د شان سره صيغه د معلومه کا په حال د کون د شان د باری تعالی کې چې د حد میزه تعریف د اشیاء په ذاتیات سره نه کوي صيغه د معلومه ده کنه نو جی دا خبره غیر دا محمله ده دا خبره څه شو ولې محمله ده څنګه شان نه دانه فکول د دې شي پاکي استعداد نشته چې دا کارو کی ولې حیات اجلا حیات فيه او تحدید د شی تعریف د شی په ذاتیات سره دا سبق وجود د چا غواړي د حیات فی شی غواړي اجلا حیات فلا تحدید دا فعل کولای نشي او کویلګه د دغه سره او صيغه څخه په حال د کون د شان د باری تعالی کې چې د تعریف په ذاتیات سره نشي کېده حد ببل سوکی دی محدودي دی به صحیح دا نشي کېده ولی ما تاسو چې شان د باری تعالی غیر متناهی ده شسدي ځکه عبارت د صفات فعلیونه او یا د آثار د صفات د غیر متناهی دي او هر هغه شی چې غیر متناهی وي هغه به صحیح هغه به غیر محدود وي دغه تعریف په ذاتیات سره نشي کېده ارچ د صغرا چې شان د باری تعالی غیر متناهی ده دې څه دلیل دی چې غیر متناهی ده ها ځکه چې کل یوم هو فی شأن پوښه په کل یوم او پاتې شو چې کم د کبرا چې کم شي چې کم صحیح ها غیر متناهی وي داغه تعریف په ذاتیات ځکه تعریف په ذاتیات سره دا نه مگر احزار د چا ده د ذاتیات د شی ده احزار د چا ده د ټول به حاضر کې حد نه مگر احزار د ذاتیات د شی او چونکه د انسان عمر متناهی ده انسان عمر څه ده نو احزار د امور غیر متناهی او په عمر متناهی کې دا ناممکن ده چا کې احزار د چا د امور غیر متناهی او په چا کې څنګه تهدید به د شان د بندگان کوي کنه نو دا سره غیر متناهی ده او کته چې خیر ده د انسان دی دا حد خدای پاک کوي کنه څوک دی کوي ویجی دا الله تعالی احد علم سده هغه علم حصولی ده او علم د واجب تعالی نه ده مگر کم علم ده علم حضوری ده الته خدا کیږي نه نو کومه کې به جوړه دا علم حصولی ده ٹھیک شو په خبره ځان پیګا نو ګوره د پاره د تحدید د پاره دا ضروری ده چې احزار د چاو کې نو د تمام شؤون د باری تعالی چې څومره شؤون دي تفصیلا باغ ټول سکے احزار بداغه کې او احزار داغه چې کم ده پچا کې په عمر متناهی کې دا ممکن ده وذا لا يمكن ویلګو جی وس د چا سره
د ذات سره په حال د کون د ذات د باری تعالی کې چې د تحدید د اشیاء نه کوي. دا په سلم کې موږ بل شانتي وایو ودلته مختصرا شاندازي وایم چې الله تعالی تعریف د شی علم د الله تعالی حضوري ده سره او تحدید کول ذاتیات دی او شی معرفت د شی بذاتیاتو دا نه مگر کم علم ده دا علم حصولی ده ځکه حد دا علم تصوری ده او علم تصوری او تصدیقی دا دوه د کم علم اقسام دي دا د علم حصولی اقسام دي. اوس براجي تصور او تصدیق په مقسم کې زمونږ جنگ ده چې مطلق علم ده که علم حصولی ده که علم حصولی حادث ده دا جګړه روانه ده. نو دې مقسم څوک ده حصولی ده سره او موږ بل ته په دلایل سره ثابت کو چې امکان هم نشته چې په حضور کې سره شي تصور او تصدیق راشي. نو دا حد خو نه دی بګر کم یو ده ها دا علم حصولی ده دا علم تصوری ده او علم تصوری نه مگر سي علم حصولی وي. نو چې علم حصولی شو او علم د الله تعالی مطلقاً علم حضوری ده علم د الله تعالی حصولی یعنی په واسطه د صورت سره نه علم حصولی چا ده وي علم په شی باندې په واسطه د صورت سره خدای پاک په علم کې په شی باندې صورت ته نه محتاج صورت ته بلکې هر شی بنفسه خدای پاک ته حاضر ده هر شی ها په خپل دا شی حاضر ده او یا په علاقه د عینیت سره یا په علاقه د نعتیت سره یا په علاقه د علتیت معلولیت سره. اوس د دې خبرې د مزید فهم د پاره لابد ده د معرفت د علمینونه علم حضوری څه ته وایي علم حضوری څه ته وایي علم حضوری عبارت ته دا علمنا چې په مابین د عالم او د معلوم کې مابین د شا کې یو علاقه وي د علایق ثلاثونه ویا ها علم سو ها مابین د عالم او د معلوم کې صحیح یا په مابین عالم او معلوم د دې دوانو کې علاقه د عینیتی علاقه د شی لکه علم د واجب تعالی شو په خپل ځان علم د نفس ناطقه شو په خپل ځان عالم هم نفس ناطقه شو او معلوم هم نفس ناطقه شو. نو عالم او معلوم کې جدایښت شته عینیت ته نو دې کې صورت ته ضرورت کو د ډېر قریب دی کنه د صورت چې شی کې به صحیح څه بعدي دې کې بعد شته دا معلوم عین عالم دی دا معلوم نو دلته علم دی حضوري دی په واسطه د علاقه د چا سره عینیت سره یا به کوم دی یا د عالم او د معلوم ترمنځ علاقه د عینیت نه بلکې علاقه د شی د نعتیتی لکه علم د واجب تعالی شو په خپل صفاتو علم د څه شو نو دام د شدت قربنا دغه چې د خدای پاک صفات دي الله تعالی ذات ته بالکل مخامخ دي کنه دي نو دغه صورت ته ضرورت شته نو دلته کې علاقه د چا شو د نعتیت شو علاقه د نعتیت عبارت ته د چا نه ها د کون د معلوم نه څوک نعود تعالم د کون د چا نه د معلوم به څوکي نعود صفتونه به د چا د عالم یعنی علم د عالم شو علم د چا شو په چا په خپل نعوتو نو کما علاقه شو علاقه د نعتیت شو علاقه د چا شو د نعتیت شو علم د چا شو ها د منعوت شو د هر منعوت په خپل شا په خپل نعوتو لکه علم د ناطقه شو په علم د چا صفت ده او د نفس ناطقه علم په چا راغی په علم نو په علم باندې چې علم راځي د نفس ناطقه نو دا په واستې صورت سره ده نه دا خو باغی پر قائم ده دا خو صفت قائم ده باغی پر نو غیر نه ده نو یعنی په دې معنی سره غیر ده چې عالم د دا نه دغه منعوت ده خو لکه معنا د دنه سره ها جدا نه ده په دې پر قائم ده مخکنه نو صفات علم د چا شو د موصوف شو په خپل صفاتو یا علم د منعوت شو په خپل نعوتو نو دا علاقه د کوم شو علاقه د نعتیت شو د ځن سره غوړو ځان کړهوا دا به ځان کړهال به دې کیږي تل مرتبه خدمتونه کوي کنه د علم نشته ګره خدمتونه په خپل ځای استا مجبوری ده استا مقصد چې کوم دی غدا ته به دې کړهو بکې بده کی ادا و یاده یو کال بل کال د ځان به کړای چې داسته زدش سلم او د غازی او د ژوند خیز دش توشه
ما دا ول په دې دغه کې مدرسه کې مې ووي دا سیدو مدرسه کې مې ووي په وخت کې چې کوم دی نو کفایت الله مولوي صاحب و ګل جعفري مولوي صاحب او دی خو مسلم مې جامداد مولوي صاحب هم اوس پات شو ما استاد اوس پات شو اوس څو ورځې مخکې اورې او بیا مې د هغې نه پس دا مارتون کې مې ووي بیا مارتون نه علاوه بیا مې په چکېسر کې ووي هلته مې وخت تېر کړو کافي پوه شوې دا خوارو مارو دا خلکو ځان کړول دی ښه راته چې دا کمرې دي او دا دغه دي او ځای نشته او دا تنګي دی او ځینې طالبان راشي دا ځای بین کې بیا ځي که نه هسې بین غونته کي چې دا خو دغه نشته ښه نه علم په سختو میلاویږي علم په کړاو میلاویږي ښه نه پوه شوې تا خبره زه په چکېسر کې په کوم جومات کې چې اوسېدم پوه شوې هغه جومات ټول راغورځېده لکه پخواني زاړه دیوال نه درز به شو دا دیوال به راغورځېد اورې چې باران به شو که نه نو موږ به خدای د دې دیوال په خوا کې نه سملو د جومات په دې منځ کې به سملاستم او په جومات کې ایک یوازې زه بس او چې زه یو ځل اوس غرمه رالم په کوم ځای کې زما بستره له دیوال راغورځېدله بس دا مخ ګرځ به شو ټول دیوالونه وران شي یو ملنګ اوسېده په جومات کې یو ملنګ اوسېده یو زوم ملنګ په ځای باندې دیوال لګلی و او شور یې کوو زه بچ یم خلکو زه بچ یم نو خلکو وایي چې بچ نه یې ولاړ ولې خو بچ یې که نه په اودسخانه کې به یې غول کول او وظیفه یې دا وه وظیفه یې څه کوله ربه من المجرمین ربه من المکرمین ربه من المجرمین ربه من المکرمین مې دا شی مه وایه خدای بنده ده څه کوې زه مړی دا زما وظیفه ده او بس سړې ډوډۍ به چې بالښت لاندې پرتې وي هغه سړې ډوډۍ به خوړې هغې ګېډه خرابه کړې وه بس په هغه دغه کې به ناست بس ټول بس به مخه به غول کړو دا خو د خندا خبرې نه دي دا خو واقعات دي که نه تاسو خاندئ ولې دا زندګي وه بس په دې تکړه باندې او استاد مې داسې عاجز و چې زه راغی مازدیګر زه لګیا یم ما هغه په خپله د خپل پلار لیکلې شرحه عنایت الله مولوي صاحب خپله شرحه پلار یې لیکلې وه د قاضي شرحه ده ما ته دا پرته ده دی په خپله معلومات ما ته وایي چې کار وکړې وایي سبا یې دلته جلسه ده په دې جلسه کې زما نوم لیکل دی او زه په تقریر نه پوهېږم نو سوات استاد ته به څه کار وکړې چې کله یې زما نوم واغست که نه نو ته به تقریر شروع کړې زه ځان له به تقریر له څه ته وایي طالب هم ځان له بس دا ګمان و نو ما داسې کښته پورته وکتم یا الله څه عجیبه انسان دی اوس د ده نوم بالي او جلسه به او د جلسې مشر دی او د ده نوم والي پاسم به زه دا به له څه نومونه قصه وي بیا ورته ما ته ورسه وویل چې زه په دړه ناست یم داسې کښته ولاړلی قبرستان دی د جومات په دړه باندې ناست یم کمر مسجد ما یې چې کار وکړو چې که دا اوس دا نه معلوم دا خلکو به وایي چې ته ولې پاڅېدې نو زه به یم که نه خلکو پوه شي زه به یم موجود به یم که نه داسې نه زه به نه یم زه به یم مخامخ ناست یم مې ښه بالکل بس د هغې نه والله ادریس مولوي صاحب تقریر شروع کړ دا ادریس مولوي صاحب نه بل یو ادریس و چې و لکه دریاب د علم دا علم حکمت په یې جوړه ورانه و دا دار صاحب یې داسې ورانول جوړول د هغې د ګس لاس کار و پوه شوې پې دا کتابونه د منطق ته به داسې دغه کوو چې بخاري په کومه طریقه هغه په دې چارباغ کې وایي که نه ځان ته یې څه وایي په سترګې پټې کړې لول هغه دغه شروع کړه د فتح مکې قصه یې شروع کړه یوه ګنټه پس هغه سترګې کولاو کړې داسې خو تقریر کوو او چې د دې فتح مکې دا د جزئیات نه دي دا یې ټول بیان کړو ها بس دغه چې بیان وکړو اوس په حضرت مولانا د رئیس چې کوم دی د مناطقو سردار د علماو پلان کې به اوس بیان کوي او زه جنیغ نه پاسېدم ما هیڅ بس پاسېدم تقریر مې شروع کړو څه خلک دي چې داسې شل دی نو خلک چې داسې وکاته بس چې دا خو دغه بس ما چې ځانه څه خبرې مې جوړې کړې وې
همې ښه په طریقه منډه کړې. دا نمونه علماو. بیا یو طالب هغه امام و، هغه ډېر ښه طالب افغان و. دا نور طالبان پکې څه دغه و، هغه عقیدې نه یو بل سره دغه ونته و، بس هغه یې ښه وو، د طالبانو وو. هغه به لمونځ کو، مولوي صاحب سره په جومات کې اوسېده او هغه جو په مخه لاړ. چې لاړ سهار راغی، مولوي صاحب چې شو؟ بیا خو طالبانو والله ولاړم. ښه بس سیده کور ته لاړ. فلم یخرج من بیته. څوک پسې لاړ سبق وي، زه ناجوړه یم نو سبق نشم. بس چې څومره طالبانو ټول لاړو، بسترې روانې شوې چې زه بیا لاړم پسې ما چې دننه لاړم کور ته یې بوتلم. زه ناجوړه نه یم، خو چې څو دغه طالبان نه تلي، دا کم طالب چې وهل دی که نه، هغې پورې زه نشم. خو ته به نه ځې ښه، ته به یې همتا ته به یوازې سبق وایم، خو انتظار به کوې. بس ما یو ورځ دوه انتظار وکړو، بس نصیب راوړو. بیا یو دوه طالبان نور داسې ښه طالبانو، بس موږ درېو کسانو ته ټول کال سبق. بس بیا نور چې بیا هغه پوه شو چې دا په هغې خفه شوی دی، دا کال صرف 3 کسان سبق ویل. ما خصوصیت دا هلته چې ما بس دا سبق ویل. نو دا په دې کېږي چې هلته کې اودسخانه صحیح نه ده او که د کمره صحیح نه ده، خانه ته به ځان پوه شوې په دغه باندې به نو خدای به دې کامیاب کړي. نو ځینې طالبان د پرون د 2 لاس وجونه نشي، دا یو شعرګړ ور قراتونه یې کول هغه هم نشته. شته شعرګړ ور کوم ځای یو ځل 2 مونځ چوکو شعرګړ وکړه زیدای څه خدای چې پوهېږي نه، یا ذهن کار نه کوي، یا دغه یا مختلف نه ځای برداشت نه کوي څه خبره. بهرحال څه ځي سره راځي نه، ته په اخر کې بس خپل هغه اصلي کسان پاتې شي. پوه شوې پې د هغې څه پروا نشته زموږ چې په ټیم لاړ شي ښه ده. څه خبره مې تاسو ته وکړه؟ علاقه د چا او درېیمه علاقه د کومه وه ده؟ علتیت معلولیت. اته چې مخکې کېدی هغه کومه وه ده؟ علتیت معلولیت څه ده؟ علم د علت په چا؟ په معلول. چې معلول د ده جوړ کړی دی، د علت دی د هغې دپاره، نو په دې به علم نه وي چې د نشته کړی دی. هغه اوس چې علم په هغه شي باندې راځي په وسیلې صورت دی کې صورت ته احتیاج شته. نو څو علاقې شوې د حضوري؟ 3 علاقه د چا؟ عینیت، نعتیت، علتیت، معلولیت. او چې کله دا 3 علاقې نه وي نو دا شی بیا دغه شو، نو دی به په ده باندې علم راځي په وسیلې صورت سره. هغې ته څه وایي؟ علمي حصولي. علم په څو قسمه شو؟ علم د الله تعالی مطلقاً څه دی؟ حضوري دی. ټیک شوه؟ حضوري دی. نو دلته او علم تصوري، دلته خو حد خو علم تصوري دی که نه. نو الله تعالی علم په اشیاو چې راغلي نو هلته امکان هم د علم حصولي نشته، علم حضوري دی. د دې وجې نه پاتې شو یو صورت پاتې شو. کوم یو؟ صيغه د مجهول کې په حال د کون د ذات د باری تعالی کې چې د تحدید نشي کېدی. اوس تاسو تاسو کوم تحدید په اجزا سره کنه څه سره؟ نو اجزا به اوس پیژنو. نو طالب زده طالب جان الاول به موږ په تور د مقدمه باندې یو مقدمه زده به معرفت د اجزاو کې لاول خو جزء پیژنه. جزء ما يتقوم منه شی ته وي. څه ته وي؟ چې دا غینه شی جوړیږي. ما يترکب منه شی، ما يكون قوامه منه. دا قوام او حقیقت د شی دا غینه وي. لکه انسان قوام څوک دی؟ حیوان ناطق. او د دې بیت دا کمره چې ده او ابن سینا وی البيت هو السقف مع الجدران. هو السقف مع الجدران. جدران جمع د جدار. نو دې ته څه وایي؟ جز د شی څه ته وایي؟ ما يتقوم منه شيء، ما يتركب منه شيء. او ذاتيات ما به شيء هو چې دا ما هغه څوک چې په هغې سره دا شی هو دغه شی هو دا شی دی چې دا سیز چې په څه سره سیز دی دقه چې کوم دی څه دي؟ دا ذاتیات دي. حقیقت د شی جو هم دقې ته وایي. ټیک شوه؟ نو دا ذاتیات شو. اوس ذاتیات او اجزا، اجزا ته هم وایي ذاتیات ته هم وایي. پوه شوې پې؟ پوه شوې که نه؟ دا اجزا اوس په 3 قسمه. یو اجزای ذهنیه دي،
یو اجزای خارجي دي یو اجزای تحلیلیه مقداریه دي څو قسم اجزا شو دا درونه زده کې په دغه ځای باندې موږ سبق ودرېږي سبا هم ان شاء الله بیا د دې هر یو باندې کار کوو اول اجزای یې نه هغه ته وایي ما تاسو ته برزو ویلو یاد شي چې صحیح چې متحد وي د یو بل سره او محمول په یو بل باندې هم په کل باندې دا اجزای ذهنیه دي اجزای چاته وایي متحد وي په جعل او په وجود او بچا کې په تقرر کې او محمول په یو بل باندې هم په کل باندې محمول په یو بل باندې او محمول په یو بل باندې هم په کل باندې دا کوم شو اجزای ذهنیه نو دوه وجودي شوخه اوري چې متحد وي ګوره یو جعل دی یو وجود دی یو تقرر دی په جعل او په وجود تقرر کې به فرقونه راځي ښه دا څه او محمول به سوي او محمول به په یو بل باندې په یو بل باندې په یو بل باندې او هم په کل باندې محمول په یو بل باندې اجزای سوي لکه تمام کته شوی جنس فصل چوتای دا اجزای ذهنیه ګوري ښه لکه جنس او فصل د چا قسمونه دي عرض عام دا د کلی قسمونه دي کلی او جزئی د چا قسم دي مفهوم او مفهوم څه ته وایي ما حصل فی العقل ذهن نشو نو اجزای ذهنیه به دغه د جنس او فصل ته توګه ته پوښ د اجزای ذهنی دي نو په نسبت نظر لکه حیوان ناطق شو په نظر اسه انسان ته حیوان ناطق شو دا په یو بل باندې محمول دي بعض الحيوان ناطق والناطق حيوان الانسان حيوان ناطق الحيوان ناطق انسان ټول په بل محمول څه مشکل نشته پوهیږئ په دا کوم اجزا شو اجزای خارجه ته وایي چې دغه دوانه خبره ادمن کا دا دوانه څه کا څنګه به چې محمود سي چې متحد دی نه یو بل سره لکه دا بیت البيت هو السقف مع الجدران دا سقف دا دیوال کې دی شي دا دیوال هغه دیوال کې دی شي چې دا دیوال دی دغه دیوال دا دیوال دی ولا دا څه دا چت دا دیوال دی کنه دا نو انفرادن ښه پوه شئ کنه شی په او بده کې خبره ده خو اوس نه کومه ځکه چې السقف مع الجدران السقف مع الجدران دا په هغه باندې د حمل شي نه رسو په کول باندې نو موږ بیا وایو چې مجموعه د هغې خو عین واپس هغه شی دی که نه مجموعه د اجزاو عین واپس شی نه یاره زه ته یم مجموعه د اجزاو ټول چې راغونډ کړي نو په شی او په مجموعي د اجزاو کې فرق هغه بیا جدا خبره ده او د بلې خبرې د وجې نه هغه که حمل کېږي خو د اجزاو خارجیت د وجې نه اجزای خارجه هغه دي چې متحد نه وي د یو بل سره په چش کې په جال او په وجود او په چا کې او محمول نه په یو بل باندې هم په کل باندې یوازې هم په کل باندې څه اما چې مجموعه د هغه شی خو واپس هغه شی شنو لکه ابن سینا السقف هو البيت هو السقف مع اوس دا مرکب د اجزای خارجیونه دې ته مرکب خارجي وایي او هغه چې اجزای ذهنو چې کوم شو هغه ته مرکب سوی نو انسان کم مرکب شو د حیوان ناطق نه مرکب ذهنی شو او څوک او دغه هغه اجزای ذهنی شو ٹھیک شو او هیولا او صورت جسمی دا جز د چا دی د جسم دی دا کوم اجزای دي اجزای خارجي یا اجزای لا تتجزا چې په نزد متکلمینو اجزا د چا دی د جسم دی دا کوم اجزای دي اجزای خارجي یا د حکماو باندې جسمي طبيعي د چا جوړل هیولا او صورت نه دا کوم اجزا دي اجزای خارجي ٹھیک شو یا د بیت لپاره سقف او جدران دا کوم اجزا دي اجزای خارجي پوه اوس دا دې ته وایي مرکب خارجي هغې ته وایي مرکب دا مرکب خارجي به اوس خالي نه یا به یو بل ته په دې اجزاو کې یو بل ته افتقار لا علی وجه دور وي یا به نه وایي کوستانیا دا اجزای خارجي چې هغې ته مرکب خارجي وایو دا ته پوښتنه کوم په دې اجزاو کې یو بل ته څه یا به افتقار خو یو افتقار ناروا افتقار دی کم دی هغه چې علی وجه دوري ځکه چې خو بیا دور راغی دور خو باطل دی نو دغه افتقار هم باطل شو
اخو افتقار باطل افتقار دی نو باطل افتقار خبره مکوه ما ته جایز افتقار خبره کوه اوري نو که یو بل په دې اجزاو کې یو بل د افتقار وو کوم افتقار لا على وجه الدور دې ته سوی دې ته مرکب خارجي واقعي او حقيقي وي سوی کې افتقار یو بل ته دې ته حقيقي وي حقيقي کې مو سو ته وي حقيقي وته وي او که چرته یو بل ته بګسنو افتقار نو لکه وزن حجر في جنب الشجر وزن چا دې ته اجدا مرکب شو یو بل ته زورشته ګټ دې دغه ته زورشته دوونه دې ګټ دې زورشته ونه د خپل اجزا نه جوړ ځان له خپل کار کوي ګټ خپل اجزا دي هغه یو بل سره کار دی وجه ته دې ته مرکب نه دې ته مرکب ته وای کنه کوم مرکب اعتباري بوته ہے دا مرکب سره چې پای کې صحیح ها افتقار کوم افتقار هغه جایز افتقار جلاج چې هغه پکې نه وي ټیک شو زين تراست تاسو نو دا مرکب خارجي په خپل کور کې بسو قسمه هو یو حقيقي دا غینه حقیقت محصله جوړيږي حقیقت څوک حقیقت محصله دا غینه جوړيږي ته مرکب حقيقي وای او یو چې کوم دین هغه سره ها مرکب اعتباري دی هغه نه کې مرکب یو حقیقت محصله دا غینه جوړي لکه وزن چا شو د حجر شو في جنب الشجره من دا الاستاذ یو دي اجزاء کم یو تحلیلیه مقداریه چې سي او اجزاء تحلیلی ته وي چې شی ته پرانه ځي کنه او اجزاء ته پیدا شي دا دې ته اجزاء ته سوی تحلیلی وي هغه دي چې منحل وي دا چې کل هغه ته منحل وي په اوري چې منحل وي وته دا کل په انحلال وهمي سره په جزئیاتو کې او په انحلال عقلی سره په کلیاتو کې څنګه به ها چې ګوره ځان په خبره باندې پوهه کا دغه څوک ها کل اجزاء محتحلی مقدار چاته وي چې دا کل دش اجزاء او تکسوي اجزاء مقداریه وي تحلیلیه وي چې د دې چې کم کل ده هغه به منحل وي دي ته هغه به صحیح په کوم انحلال سره په انحلال وهمي سره په جزئیاتو کې کو په جزئیاتو کې دا کار کې دون وهم به پکې انحلال به پکې وهم کوي ګوره انحلال په وهم هم دا کار کوي حال وهم کوي انحلال کنه پوښې به کاغه جزئی او په کلی کې چې انحلال لازم عقل انحلال د چا به سوق به دا انحلال لولي عقل په انحلال وهمي سره په جزئیاتو کې ها او په انحلال عقلی سره بچا کې په کلیاتو او دا به مؤخر وي په وجود کې د کلنا صحیح او مؤخر به په وجود کې د چانه د کلنا زده کو وای سموي اجزاء تحلیل مقدار هغه ته وای چې دا کل دې ته منحلی په انحلال وهمي سره په جزئیاتو کې او دا کل دې ته منحلی په انحلال عقلی سره په کلیاتو کې او دا مؤخر به په وجود کې د کلنا مؤخر به سو اوري او دا به موجود په وجود تخمینی سره په وجود د کل وجود تخمینی سره په وجود د چا کل ځکه چې په کل کې دای کنه خو تخمین واسه من کو ځکه اجزا په ښکاری نه خو دا خرسته پیدا کیږي نو وسري او موجود به په وجود د کل سره دغه څه وایي ځا اوس به موجود په وجود د چا سره د کل سره او مؤخر به په وجود کې د چا نه د کل نه چې اجزا را پیدا کړي خو د مؤخر نشو دې ته کوم اجزا وایي اجزا تحلیلیه مقداري زه ته کوم بیان کوي ها اوس خو یو کار دی له ګران دی کنه او ان شاء الله کوو ان شاء الله دا ګوره جدي قاصده ګوره